بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمنو، زه د فرنټیر کور بلیسار پېښور نه 40 سال سروس نه وروسته زه کلاس 1 پوسټ کې ګزټډ کلاس 1 افیسر رینک کې ریټایر شوی یم. زما بچی دي په هغې کې یو ورته الله دی، یو چې کوم دی دا ناس چې کوم دی نو غفران الله دی، او یو سمیع الله دی، یو فرحان دی، یو نعمان دی. په 17 تاریخ باندې چې کوم دی نو زمونږ په کندي کې د سبزلي قصاب سره څه تنازع باندې کراس فایرنګ وشو. هغې په موږ باندې فایرنګ وکړو، بیا چې زمونږ زما زامنو په هغې باندې فایر وکړو. په دې نتیجه کې څه مالي جاني نقصان نه دی شوی. خو د هغې نه وروستو دوی چې کوم دی نو لاړل تاڼې ته، دواړه ایف آی آر په خیال باندې لاړل. زه هم تاڼې ته لاړم. ما هلته کې ایس ایچ او صاحب ته وویل شیئر که چېرې فرض که دی ایف آی آر نه کوي نو زه د ایف آی آر په حق کې نه یم. زه کوشش دا کوم چې لکه امن راشي او روغه زما وشي. خو هغې بیا ما ته وویل چې نه هغې ایف آی آر کړی دی. د هغې نه وروستو ما ایس ایچ او صاحب ته وویل چې بیا زما ایف آی آر هم درج کړئ. کوم وخت چې د هغې موږ دې دوه ډلې وي په دې کې چې کوم دی انجمن تاجران تحصیل بازار چارسدې د هغې په سپورټ کې راغلي وو، چونکې هغه یو تجارت پیشه سړی دی، دکاندار دی، نو د هغه په سپورټ کې دا خلک راغلي وو. ما سره هېڅوک نو، زه صرف آل الون یوازې چې کوم دی نو هلته کې ناست وم. هغې زه ایس ایچ او زه بار کړم، ویل چې ورکه سره دي دا خبرې واورو نو بیا به د هغې نه وروسته ستاسو خبرې واورو. مې بالکل ټیک ده، زه ته یو شیبه بار لاړم، دي هر څه چې کړي دي خبرې عمرې کړي دي، بیا واپس زه راوستم. ویل چې ته اوس خپل ایف آی آر درج کا. ما ورته خپله سټوري بیان کړه چې بس په 17 تاریخ باندې زمونږ دي دغسې زمونږ څه ذاتي تنازع نشته، خو دوی یو غلط کار کړی چې زمونږ برخلاف وو. هغې چې کوم دی نو دا یعنې په حجره کې کېنولي وو او په کور کې هم کېنولي وو، او ښه مسلح وو، مشینونه کلاشنکوف ورسره وو، په غلط خیال باندې وو. او زما د جمعې ورځ وه چې څنګه زما ورته الله زوی لمونځ وکړو، د مانځه نه چې وروستو د عتیق استاد جومات نه چې بار ووتل، دوی په د پاس نه فایرنګ وکړو، د لاندې نه یې وکړو، د پاس نه هم فایر وکړو. مجبوراً چې نو زما زامنو هم بیا فایرنګ وکړو. ما دا ټوله خبره ورته تېره کړه. خو دا یو خبره زه ستاسو په نوټس کې راولم چې دې وخت کې ما چې کومه سټډي وکړه، ما چې کومه هلته کې څه وکتل، نو ما ته د غریب او د خان پته ولګېده چې د غریب څه پوزیشن وي او د خان څه پوزیشن وي. نو دغه وخت کې چې نو د ایس پي یا د ډي ایس پي اوس والله ما ته پته لګېږي، خو متواتر به 15 منټه پس کال راتلل او داسې ولیکئ او داسې ولیکئ داسې ولیکئ. ما ته چې د هغوی د قصابانو چې کوم دی نو واټساپ باندې ما ته هغې ایف آی آر راولېږئ. دا تقریبا څومره چې زه ناست وم همدغه پروسس روان و. د هغه ځای نه باقاعده هدایات میلاوېدل او ګایډنس ورته میلاوېده، د هغې مطابق چې کوم دی نو ایف آی آر درج کېده. بیا د هغې نه وروسته زما ایف آی آر شروع شو. چې زما ایف آی آر شو، زما بچي خپل هغه سټیټمنټ ورکړ، کوم بیان چې هغه یې ولې ورکړ. خو د هغې نه وروستو چې کوم دی نو هغه ایف آی آر یو خو دا چې ساده کاغذ باندې دی درج کړ، او د هغې نه د هغې مخکې چې کوم دی نو هغه باقاعده یعنې هغه رجسټرډ فارم باندې چې کوم هغه ایف آی آر شوی و. ما ته پته ولګېده چې دا یو بوګس غونې کاتره هسې هغه لکه لیټ کولو یو حربه چې دی استعمالوي. بهرحال چې کوم دی دغه دا څه نوم یې ایف آی آر درج کړ. د هغې نه وروستو یې چې کوم نو زما 2 زامن دغه عبدالله جان او سمیع الله دا چې کوم نو دا دغه نه وروستو یې حوالات ته واچول. یو پکې داسې دغه غوندې و، ډېر داسې ګډ وډ غوندې سړی و. هغې وایي دا پلار یې مو اچوی. ما ورته مې ګوره زه یو خو د کلاس 1 ابسي ریټایر شوی یم. دویمه خبره چې زه ریپورټ له راغلی یم، په ما باندې څنګه تاسو 107 دا کوئ. بیا غوبل مې جوړ کړ، دم بیا د زما د زوی را سره دم داسې غوبل جوړ کړ چې زما د پلار تاسو په دې عمر کې، زما دې وخت کې 83 ایئرز عمر دی، 83 سال ته ما عمر دی. نو ما چې غوبل جوړ کړ نو بس هغې لوگوں نے بس دباؤ شول او د هغې نه وروسته ویې لکه دا پلار یې ما اچوی. دی خو الریډي سروس کې دی. نو بیا چې کوم دی د هغې نه وروستو هغه خبره ختمه شوه. خو ما ته څومره چې دا پته ولګېده نو په دې کې پولیس چارسده زما خلاف پارټي جوړه شوې وه، او د هغې وجه صرف دولت دی او تعلق دی. چونکې زما سره نه دولت شته او نه زما دومره وسیع تعلقات شته، نو دغه ځای کې ما خپله کمزوري محسوس کړه. او ما ته دا پته ولګېده چې دا عمران خان چې کوم چې وایي که نه چې ما د کې پی کې پولیس چې کوم مثالي جوړ کړی دی، او سند ته او بلوچستان ته او پنجاب ته د دې مثال ورکوي
چې د لاړ شي او دا مثالي پولیس لغو نه ګورئ چې ما دا پولیس څنګه دا کړی دی. یو مثال نه هغه ما په خپلو آنکو دی که حال ما وکړه چیرې د غریب سره پتاڼه کیسه کېږي او کم سلوک کېږي. د دې نه مخکې ما سره بار بار چې کوم دی نو ګل مالک چې نن سبا هغه ډیموټ شوی دی بار بار یې زه تنګ کړی ما او د هغې نه وروسته چې کوم دی نو لکه زه بیا جج ته تللی ما جج ته چې د خپل بیانات ورکړي چې ما سره د ګل مالک ذاتي عناد ساتي او ذاتي رنجش دی زما زامن یې څو ځله والي دي کله چې یو باندې کله غوا دې پټه کړی کله میخه پټه کړی کله چلې پټه کړی یو بوګس قسم الزامات لګېدلي دي تر اوسه پورې زما په زامنو باندې د عدالت نه دومره الزام هم نه راغلی نه هغې څه قید خوړلی دی نه هغې ته څه جرمانه میلاو شوې ده سزاوار شوي دي صرف د پړانګ ورتاڼۍ پورې دا ټول الزامات محدود دي. نو زه دا سوال کوم چې دا هغه چې کوم دی نو د پولیس خلاف چونکې زما خلاف پارټي جوړه شوې ده د دې متعلق د ایکشن واخیستي چې ما د دې باره کې یو اپلیکیشن هم لیکلی دی او زه یو تاسو ته یو بل هم خبره کوم چې زما تعلق د آرمی د یو شهید خاندان سره دی. زما یو ورور په 31 وار کې شهید شوی دی او هر کال چې کوم دی یوم شهدا باندې ما هغې انوایټ کوي او ما ته ګفټونه کوي زما حوصله افزایي کوي. زه دا یم چې کم از کم زما یو ورور چې دې ملک لپاره سر قربان کړی دی کم از کم چې ما ته خو تحفظ میلو شي زه دې ملک کې اوسم که نه چې زما ته خو تحفظ میلو شي که نه چې ما سره دا زیاتي خو نه کېږي که نه روزانه زما په کور باندې چاپې ولې کېږي د هغې چونکې ایف آی آر کراس دی نو د هغې اوسه پورې یو انسان حواله ته نه یېدلی نه عدالت ته راغلی دی هغې خو کل عام ګرځي دا صرف او صرف دولت دی طاقت دی او بس هغه تعلقات دي. زه د هغې په خلاف اگر چې یو کلاس ون افسر یم خو زما حیثیت هېڅ هم نشته ولې چې زما شاته دولت نشته دی. بس هغه صرف تاسو دا عرض کوم چې ما سره د انصاف وکړي شي او آینده لپاره د عمران خان دا دعوه نه کوي چې زما د کے پی کے پولیس مثالي دی او داسې دی هغه سره ما مثالي پولیس په خپل سترګو لیدو اگر چې زما د پی ټي آی سره تعلق دی او اوس پورې زما بچو ټولو چې کوم دی د پی ټي آی دپاره شپه ورځ مړې کړي دې باندې چې زه فضل محمد خان او عابد خان او څومره چې د پی ټي آی ورکړ دي ان د شکور خان پورې زما د خدمات زما د بچو خدمات ورته معلوم دي خو د هغې الټا سله ماته دا میلو شوه چې زه در په در خورې په سر یم زما بچي دوه نن په جیل کې دي یو چې کوم دی نو هغه ځان نه ورکوي هغه وایي چې ما سره خط دي چې کوم دی نو پر ایف آی آر کې یو غلط الزام هم لګولی دی یو خو دا دی چې کراس فایرنګ دی دی پکې چا د چا په وینا باندې ویلي دي چې یاره دوی موږ نه بتا غوسه زما زوی سره ته قسم کړم لا اله الا الله محمد رسول الله چې زما په زوی کې به ډېرې غلطیانې وي خو اوسه پورې 10 روپۍ چا نه به په شکل کې نه اخیستی او زما زوی وایي چې هله به وکوم چې ما ته به هغه کسان ښایي چې ما د چا په ذریعه باندې چټ ورلېږلی دی ما په موبایل باندې میسج کړی دی ما په موبایل باندې وینا کړې ده د چا په ذریعه مې وینا کړې ده چې ماله دومره پیسې د بتې په شکل کې راکړی دا صرف او صرف زموږ رسوي او بېعزتي ده بس دغه یو هغه او د دې پرې د بتې بدخورۍ په الزام کې پولیس 24 غنټې ما پسې لګېدلی دی بدخوري خو زه خو دا وایم چې بدخوري د کراچۍ پورې محدود ده په هغه کې په کې پی کې بدخوري نه کوي زه خو دا وایم چې دا دې ځای کې په دې پلان چارسده کې د 302 مجرمان کل عام ګرځي د چا کور ته څوک ورغلي نه دي د چا بړستن د چا تولې یې نه راوچته کړی د چا د کور خس یې نه راغورځولی او حالانکه 302 مجرمان دي زما زوی نه 302 مجرم دی نه به کل هم کله داسې الزام دی هغه وکوي نو ما درې وښئ ما درې رټن وښئ زه به ومنم چې زما د زوی کې دا قصور دی خپل ذاتي عناد په وجه باندې کله وایي چې ټرانسفارمر یې ویشتلی کله وایي په پلانکي ځای کې ډزې کړي دي دا چل کړي هغه چل کړي خو ټول بوګس رپورټونه دي او ټول الزام پورې محدود دی جرم نه دی جرم بل څیز دی جرم هغه وي چې عدالت یې ډکلیر کړي او سزا ولې ورکړي الزام چې کوم دی تاڼې د ګېټه پورې الزام وي نو زه دا صرف تاسو ته دا سوال کوم چې ما سره د انصاف وشي ما په دې باره کې چې کوم دی نو آی جي پي ده درخواستونه هم لیکلي دي نن بیا زه بای فیکس او بای پوسټ ورولېږم خو تاسو سره زه دغه خبره کوم د پریس په ذریعه باندې چې ما سره ډېره ناجیزه شوه دې وخت کې زما 83 سال عمر دی په کار دی چې ما ته عزت راکړی شوی وي زما د سروس قدر شوي وي ځکه چې ما د پاکستان په بارډر باندې چې یو شپې ورځې تېرې کړي په ما باندې بمبارۍ شوي دي زه خدای بچ کړی ما
زما مطلب دی چې اخر هغې سیله ماته په دې شکل کې میلاویږي چې زما زامن در په در خورې په سر دي، دو په جیل کې دي، دو بار دي، او یو یې زما یو کشر دی 18 سال، زما خیر اوس یې هارډلی چې کوم دی نو شناختي کارت جوړ شوی دی، پرون یې بوزل په حوالات کې پروت دی، سوال جوابونه رالېږي چې 107 دپاره دغه راولېږي ضمانتیان، ما ورته مې نه درلېږم، بس هغه ته کې مړ شي بیا به یې مېړي ته وښیم چې دغه ریموټ کې حوالات کې مړ کړم، نه درته ځکه چې په څه کوم قصور باندې ته بوځئ. نو زما او دغه وله زما د کور حالت خو به تاسو کتلي وي چې د المارو څه حال دی، د دروازو څه حال دی، زما د کټ د بسترو څه حال دی، د واشنګ مشینونو څه حال دی، هر څه داسې ګړي ته وایي چې زما چاته کې زه اوچت دهشتګرد د پاکستان نومیز یم، زما عزیر بلوچ خو 195 مرګونه کړي دي، هغه کولې عام ګرځي، داسې په کراچۍ کې څومره داسې نامینیټډ مجرمان دي، هغه چا دغې کور خو چا روان نه کړ. سر ما پر زما لپاره چارسدې پولیس تکړه دی او زه هم دوی به خپل پروموشن لپاره کړي به، کم از کم د چا د عزت خیال هم ساتي، د پښتو ملک دی، نه پنجاب دی او نه سند دی او نه بلوچستان دی. زه صرف تاسو دغه خبره کوم، دا زما رپورټ و. حیثیت ولدار ریټایر څنګه چې زما والد صاحب 40 کاله خدمت دي، داسې زما 21 کاله خدمت دي. ما د یو ورور ذکر وکړو، د ورور ته مې هغه د کمرې حالات هم وڅښو، د هغه د ښځې د هغه د لوښو هغه 3 کاله مخکې واده شوي دی، ما د ورور ته وویل ما ورته زه د کمرې ته مو لکه په 3 کاله کې زه 3 ځله نیم تللی، پوه شئ. نن مطلب دی چې د هغه د کمرې حالات زه تاسو ته نشم ویلی، که ما سره مطلب دی چې داسې زړه والا کسان لاړل نو ممکنه چې ورته وجاړي، ځکه چې د هغه د ماشومانو کپړې یو ماشومې ده، د هغه د نوي لوښي چې هغه زمونږ اوسه پورې مطلب چې استعمال ته نه زړه کېدل، هغه تتر بتر پراته دي، د هغه لایټونه د هغه لوښي هغه مطلب چې تتر، ځکه چې هغه دهشتګرد دی. هغه دهشتګرد نن په 100,000 روپۍ باندې په دغه کې د تیر یونټ ده او هغه په داسې بارډر باندې ډیوټي کوي چې هغه سره د ما په دې 3 میاشتو کې رابطه نه ده شوې، هغه دهشتګرد دی. زه وایم چې دا حالات چې دي که نه حالات دا مجرم انسان جوړي. زه عطاالله یادوم، عطاالله زما ورور دی، عطاالله ملزم دی، مجرم نه دی، خو که بیسیکلی د الف نه دغه نه ته شروع شم که نه، نو همدې حالاتو د دې پړانګو حالاتو، د دې پړانګو قوانینو، د دې پړانګو اقرابه پروي دا چې کوم حالات مطلب چې موږ سره شوي دي که نه، همدې هغه د حالت باندې مجبور کړي چې هغه ټوپک راغېشتی دی صرف د سیلف ډیفینس لپاره. د هغې نه حالات داسې شو چې مطلب چې یو م استعمال کړي، بل م استعمال کړي، بل م استعمال کړي. عطاالله نن د دهشت یو نوم یادېږي، ولې یادېږي چې مطلب دی چې هغه چې چا استعمال کړي دی هغه ته یې پته لګي، پوه شوې، خو د هغه پرونو د هغه په کور چې کومه سخته تېرېږي نو هغه مطلب چې چاته پته نشته، پوه شوې. اف آی آر د هغه ولې نشي اخیستی، اخر دی کې ولې هغه د ملک شهري نه دی، په 17 تاریخ د هغې اف آی آر نشي اخیستی، په 16 تاریخ هغه پاک دی، په 16 تاریخ په هغه ولې چاپه نه وي. صحیح ده. زه صرف دا تپوسونه درې ډي اس پي نه یا ایس پي دی یا دغه زه په دې د پلار سره په دې دغه کې ناست یم، د هغې باوجود ګوره په سبا باندې همدلته دې سبزلي قصاب پریس کانفرنس وکړو، مونږ پریس کانفرنس نه کوو، مونږ په یو خدای باندې پرېښودو، مطلب چې بیا هم څه نه امید وو چې یاره ممکنه ده چې دا مثالي پولیس مطلب چې څه نه زموږ له مرسته وکړي، ځکه چې زه ډزې وشوې د ټولو نه مخکې اف آی آر له زه لاړم، تاڼه یو د اف آی آر ځای دی، د ایس پي کور د اف آی آر ځای نه دی، د ایس پي بنګله د اف آی آر ځای نه دی. ښه زما ورور بته غوستې ده، نو بته مطلب دی چې بته د سبزلي نه غوستې شوې ده، آیا دا بته چې وه د دې باره کې مطلب دی چې د انجمن تاجران چې زما نن رور مرګ ته نیولې دی، پوه شوې، په دې باندې د دې نه مخکې څوک خبرو، تاسو پریس والا پې خبر وې، د کلي یو ناظم یو کونسلر، پوه شوې، دا پې خبرو، زما پلار ته چا ویلي دي چې ستا زوی بته غوستې را، ما ته چا ویلي دي ستا زوی بته غوستې را، ستا رور بته غوستې را، پوه شوې. ښه ما خو واحد بتخور ولیدي چې هغه په رڼا ورځ په سړي ډزې کوي، او مطلب داسې بتخور خو ما له اوسه پورې نه لیدی چې ډایرکټ په سړي ورځي او شابه بته راکوړږي نو ډز د باندې کوم. ښه زه به تاسو ته بتخورۍ کې چې زما دغه دی ممکنه چې د چا سره دغه هم شي وي، زه به تاسو ته هغې کې انشاءالله چې روزي که نن یې ضمانت وشو که کال پسې وشو که پانسي یې کړل، خو زه به تاسو سره هغې یو بتخور ښیم هم، پوه شوې، او تاسو به د هغه ویډیو شیر کوم چې زه تاسو سره هغه بتخور وښیم، که تاسو کې مطلب کمزوري سړی هغه له پوکې ورکړي نو هغه به الوزي، دا زما چې هغه بتخور رور دی. ښه فرض کې چې ما بته غوسته نو ما به 2 ورونه جیل ته دغه ته راغوستل، په دغه وخت باندې مطلب چې ما رور په دې باندې راغوسته، ما ورته 500 چې اف آی آر دی وکړه،
ما ته وی چې راځه پکې نامینیټ ما ته چې راسو کې درج کې دا نامینیټ دی تاسو په خپل وای چې تر باندې فایر کړي دی هغه لار ورکړه هغه وښک راغی چې چوته وی هغه تختید او زما رونه مطلب دی چې پکې گیر شو خو هغه مسعود نشته زما پلار په 80 پلس کې مطلب دی چې تاسو بیا دغه کوي تاسو ما په خپل باندې مجرم کوي تاسو ما مجبوروي چې ټوپک راوالم پوهیږئ دا شپږ ساګانې دي مونږ شپږ ورونه یو دا شپږ ساګانې به دغه شي خو دې ملک نظام چې دی دا بدلول غواړي او دا انصاف حکومت چې دی دا په دې دغه باندې راغلی چې زه به دا نظام بدلوم زه به مطلب چې انصاف راولم زه به دا مثالي پولیس تاسو ته ښیم زه د وزیر اعظم ته خواست کوم چې خدای دې کم از کم د نورو صوبو کې چې کوم دغه دی خدای دې هغه انصاف دلته نه راولي پوهېږي هلته چې څه نس انصاف وي ممکنه ده چې وي پوهېږي دلته چې هغه څه نس انصاف و هغه هم لاړه خورېری شو زما 60 کاله خدمات زما د پلار 40 کاله خدمات دې ته څوک نه ګوري 107 غوندې دغه ما باندې اعتبار نه کوي پوهېږي قصاب سړی چې دلته مطلب یې چې څه زه کوي هغه موږ ته پته را پوهېږي هغه باندې مطلب دی چې دغه ویلیو شته دغه د اف آی آر ویلیو هم شته ځکه چې هغه مطلب چې د یونین کونسلر دی دغه دی نو ولې ما زخر نه راکوي چې مطلب چې ټول رونه لیور کوم چې مړی کوم زما رون تاسو مرته نیولې دي په څه وجه باندې د پتخورۍ په الزام باندې پوهېږي دې نه مخکې خو مطلب دی چې هغه دغه نو کړه پتخور نو الزامونو پې اوس تاسو رونو په مدد باندې مطلب دی چې تاسو کوششونه وکړل هغه مونږ کلیر کړو پوهېږي نن هغه مطلب دی چې مجبورن ټوپک رالي په څه وجه رالي په دغه وجه رالي چې غلط الزام پې ولګېد زه راته وایم چې په دې د پتخورۍ الزام نه پس ما باندې کم از کم 40-50 جرګې وشوې زما رور وی زما ضرور یو شرط دی هغه وی بالکل روغه کوم ما ته به صرف ثبوت ښیي چې ما به دغه ځکه چې زه د دین او دنیا دواړو نه وښکم پوهېږې نور روغه کوم دی وایي چې موږ سره فی سبیل الله روغ وکړې موږ سره فی سبیل الله نه کو زما دشمن له ځای ورکو زما دشمن مطلب دی چې مسله ما ته کېناسته زه به دا وبخم بس ټیک شو مطلب دی چې زه به رور رضا کم خو په دې څنګه رضا کم هغه به چا سره سبا سترګې لګي ما ته نن پته لګي که زما رور مطلب دی چې دغه شو دا پولیس ګرفتارۍ نه ولي او دې سره داسې ډېر مطلب چې دفعې پرتې دي ډېرې دغه پرتې دي خو کم از کم یو ورځ شته د حساب کتاب یو ورځ شته پوهېږي ما بل اوس تاړه کې هم دې ته ووې د ایس ایچ او ته هم وي دې ته وي ما ورته داسې به ستاسو هم پلار وي د چا به وي د چا به ني پوه شوې پلار نه غواړي چې مطلب چې زما زوی دغه شي حالاتو مجبور کو مطلب چې ښه زما په دې نورو وروڼو باندې مطلب چې کوم د پتې دغه دی ښه زما بېګا 18 کالو ورور مطلب چې تاسو ما د کور څوکیدارۍ ته راکړی دی صرف په دې وجه مې مطلب چې ټوله فیملي ډسپرس کړې ده چې یاره زه به یم امني پوه شئ تاسو 18 کاله د 18 کالو چوکیدار زما بوت او مطلب چې راکړ او زما د کور نن چې کوم حال دی هغه مطلب چې تاسو په دې ویډیو کې په خپله باندې وګورئ